بسم الله الرحمن الرحیم. د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی، بخاری شریف کې نقل شوی دی. اول ما یقضى بین الناس فی الدماء. الله سبحانه وتعالی چې د قیامت په ورځ د خپلو بندګانو سره حساب کتاب کوي، نو اولنی تپوس په د وینې په باره کې کوي، د ناحق قتل په باره کې به کوي چې یو مسلمان راولګي او بل مسلمان په ناحق باندې قتل کی، نو الله سبحانه وتعالی به د قیامت په ورځ د دې قاتل نه د ټولو نه مخکې تپوس کوي چې تا زما د یو مسلمان بنده وینه ولې توی کړې ده، تا دې په ناحق باندې ولې وژلی. دا داسې اسانه نه ده چې د یو مسلمان قتل هغه ته وکې او ځان بری وګڼې په یو څو روپو پیسو باندې. الله سبحانه وتعالی به د قیامت په ورځ د ټولو نه اول تپوس کوي د قاتل نه. دا د دنیا د حساب کتاب په شان نه دی چې ته په یو څو کالو کې بری شي. د الله پکل ډیر سخت دی. د مسلمان وینه تویول دا داسې ارزانه نه ده، دا داسې اسانه نه ده، بلکې په اسلامي عدالت کې چې تا یو مسلمان په ناحق باندې ووجنو، قصدن عمدن دی ووجنو او د قتل په علی باندې دی ووجنو، نو بیا تا ته په دنیا کې د زندګۍ کولو حق نه دی حاصل. اسلامي عدالت پستانه قصاص لی، تا به وجنی. دا داسې آسان نه ده چې تا یو انسان ووجنو او ته په دنیا کې بیا ژوند کې. نو دا ناحق قتلونه دا ډیر زیات هغه د افسوس او د خفګان خبره ده چې یو مسلمان راولګي او په سنه سبانه باندې هغه د عوامو او د مسلمانانو وینه تویي. دا د ماف کېدو شی نه دی. الله به دنه تپوس کوي، د ټولو نه مخکې به دنه تپوس کوي.